الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله دا اللہ تعالی بلا احسانات دا رمضان مبارک میاش دا هغه باغ دا پکم باغ او چمن کې چې مختلف ګلونه ولاړي د هر یو ګل رنګ او بوی چې کم دی نو دا د یو بل نه مختلفي همدغه شانتې مثال د رمضان المبارک دی په مختلفو جماعتونو کې د قرآن ختمونه وشول دغه شانتې مختلفو دیرو کې څه کال د قرآن ختمونه وشول کورونو کې خلکو د قرآن مجید ختمونه وکړل او بیا د هر یو قاری او د هر یو حافظ چې کم دی نو انداز جدا جدا لهجه جدا جدا د الله تعالی یو لوی احسان دی په موږ او تاسو باندې چې موږ یې په داسې معاشره کې پیدا کړي یو چې هغې کې علی الاعلان او ښه کولاو چې کم دی نو د الله قرآن بیانیږي او دغه شانتې تلاوت کیږي الله تعالی انبیا دنیا ته مبعوث کړي الله چې کله انبیا دنیا ته راولیږي نو نبی له چې کم دی داغه د رسالت د اثبات دپاره یو خر قیادت فعل ورکوي داسې یو فعل د هغه په لاس باندې صادر کي چې هغه عام خلک د هغې نه عاجزی هغې ته معجزه ویلی شي دا معجزه د پیغمبرۍ اثبات چې او دا د الله تعالی نبی دی د دې دپاره الله تعالی پیغمبر له معجزه ورکي الله چې کم دی انبیاو له مختلف معجزې ورکړې وي بعضې انبیاو له معجزې ورکړې وي چې هغه د فعل سره تعلق لري د یو کار سره تعلق لري او بعضې معجزې داسې چې هغه د علم سره تعلق لري لکه مخکینو انبیاو له الله معجزات ورکړي زیات کر چې کم دی نو هغه عملي معجزې وي فعلي معجزې وي لکه حضرت موسی علیه السلام له الله معجزه ورکړې وه موسی علیه السلام چې به کله امسا ګزاره کړه د هغې نه به اجدها جوړه شوه دغه شانتې موسی علیه السلام به دا خپل لاس راواغست پرې ترخ کې به یې داسې ومنډه او بیا به یې داسې مخامخ کو نو دی به د سپوږمۍ په شانتې رڼا کوله او الله چې کم یو نبي له معجزه ورکړي معجزه د هغه وخت په مناسبت سره ورکړي لکه د موسی علیه السلام په دور کې ساحران سیوا او سحر سیوا الله هم د هغې جنس نه معجزه ورکړه دا صرف د دې دپاره الله کوي هر یو نبی له چې کم دی د وخت مطابق معجزه ورکوي ځکه کم یو سړی چې په هغه وخت کې په یو کار کې ماهر نو هغه ته بیا د دې ښه اندازه لګي لکه د موسی علیه السلام په دور کې ساحرانو اوس چې کله الله موسی علیه السلام له معجزه ورکړه چې د امسا نه به اجدها جوړه شوه دغه شانتې لاس به یې په ترخ کې ومنډه د هغې نه چې کم دی د سپوږمۍ په شان رڼا به خته اوس که چېرته غیر ساحر ته ته را معجزه ښکاره کړي کیدای شي هغه په دې کې دا ګمانو کې چې دا سحر دی اوس که چېرته د ساحر په مخ کې دا معجزه ته ښکاره کړي نو ساحر ته خو پته چې سحر خو مال هم راځي د دې سړي دا سحر نه دی بلکې دا معجزه ده الله د هغې وخت مطابق چې کوم دی نبیانو له معجزات ورکوي نو د موسی علیه السلام معجزه چې کوم دی نو عملي وه
د یو عمل سره تعلق لرو. موسی علیه السلام د دنیا نه رخصت شو، ورسره د موسی علیه السلام معجزه هم لاړه. الله عیسی علیه السلام له معجزات ورکړل. معجزات د عیسی علیه السلام هم عملی معجزاتو، لکه عیسی علیه السلام به یو قبر ته ودرېده او 2 رکعاتو نفلو پس نه به چې کوم دی نو قبر ته وی چې قوم باذن الله، د الله په حکم سره پاسک د هغې قبر نه به مړی چې کوم دی نو راپورته شو او عیسی علیه السلام به ورسره خبرې وکړي. همدغه شان د عیسی علیه السلام بله معجزه ده چې کله په یو سړي باندې به د برګي مرض و نو هغه وخت کې ډاکټرانو د برګي علاج نه و ایجاد کړی. عیسی علیه السلام به په لاس راخ کول نو هغه به الله تعالی ټیک کو. دغه شانتي مادرزاد وړون چې کم پیدایش وړون به هغه باندې به عیسی علیه السلام لاس په سترګو راخ کول، دی به چې کم دی نو دا ټیک شو. دا معجزې چې کم دی د عیسی علیه السلام عملی معجزې وي. دغه شان عیسی علیه السلام له الله معجزه ورکړه چې عیسی علیه السلام به د خټې نه مرغۍ جوړه کړه، هغې له به یې پوکې ورکړه او ګزاره به یې کړه، هغه به هوا کې چې کم دی نو والوته. دی هم د عمل سره تعلق لرو او دا خبره ما وکړه چې الله کم نبی له معجزه ورکوي د وخت مطابق معجزه ورله ورکوي. عیسی علیه السلام له دا معجزې ځکه ورکړې. د عیسی علیه السلام په دور کې طبیبان ډیر زیاتو، مهارت ډاکټرانو چې کم دی نو حاصل کړو، خو ډاکټرانو له یو څو مرضونو علاج نه ورته. یو دا چې کم یو انسان به پیدایش شړونو نو هغې په علاج باندې ډاکټران نه پوهېدل. دویم چې کم یو انسان باندې به د برګي مرض و د هغې په علاج باندې ډاکټران نه پوهېدل. یو دا د قبر نه مړی نشو راپاسولی، دغه شانت یو څیز کې روح چې کم دی نو نشو اچولی. نور تقریبا د ټولو مرضونو علاج چې کم دی د وخت د مرضونو ډاکټرانو ایجاد کړو. الله د هغې جنس نه عیسی علیه السلام له معجزه ورکړه چې ډاکټرانو د وخت خلکو ته پته ولګي چې دا معجزه را دا چې کم دی نو طبیب نه دی عیسی علیه السلام، ځکه دا طبیب وي د ده نه لولو طبیبان دنیا کې موجود دي، بیا هغو د هغې مرضونو علاج ایجاد نه کو. دی خو طبیب هم نه دی د داسې مرضونو علاج کوي. واقعي د پته ولګېده چې دا معجزه را نمایي د موسی علیه السلام معجزه عملي وه، د موسی علیه السلام د تلو سره ختمه. د عیسی علیه السلام معجزه عملي وه، د عیسی علیه السلام د تلو سره چې کم دی نو ختمه. دغه شانتي نورو انبیاو له که الله معجزات ورکړي خو دا عملي معجزې وي، د هغو د تلو سره چې کم دی نو معجزې به هم لاړې. نبی علیه السلام دنیا ته الله تعالی مبعوث کو. رسول الله مبارک له الله 2 قسمه معجزې ورکړي. یو عملی معجزې د نبی علیه السلام چې د هغې د عمل سره تعلق و. دویم معجزې علمي معجزې نبی علیه السلام له الله پاک ورکړي. د رسول الله مبارک د اثبات د رسالت دپاره چې او دا د الله نبی دی، الله معجزه علمي نبی علیه السلام له ورکړه، قرآن مجید یې ورکه. او بیا دا خبره ذهن کې هم یاره ساتئ، عمل چې کوم دی نو د عامل سره ختم شي خو علم د عالم سره نه ختمیږي. امام بخاري رحمت الله علیه په کم دور کې د دنیا نه تلی، علوم یې اوس هم باقي پاتې دي. امام بني پر رحمت الله علیه په کم دور کې تللی دی، علوم یې اوس هم چې کم دی نو باقي پاتې دي. کله چې نبی علیه السلام له الله علمي معجزه قرآن مجید په شکل کې ورکړه، نبی علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړو، د دنیا نه چې کم دی نو رخصت شو، معجزه بیا هم چې کم دی نو پاتې را. نن الحمدلله هغه معجزه الی یوم القیامه به دغه شانتې چې کم دی نو جاري. هم هغه معجزه کم چې نبی علیه السلام په کم انداز کې لوسته، کم چې د صحابو په دور کې قرآن څنګه وک، هم نن هم قرآن مجید په هغې انداز کې هم په هغې حروفو کې کامل چې کم دی نو موجود دی. نبی علیه السلام 2 معجزې داسې دي چې دا به د قیامت د ورځې پورې ژوندی، دا د رسول الله مبارک د تلو سره ختمې نه شوې. یوه معجزه ده د رسول الله مبارک نه صحابي تپوس وکړو، یا رسول الله موږ ګورو کال په کال حاجیان راځي او په حج کې دومره رش او ګڼئ، یو حاجي چې کله شیطانان ولي په یو ټیم باندې دی 2 ګټۍ ولي، بیا دومره کثیر تعداد کې چې کم دی نو حاجیان بیا په کار خدا و چې ردی ګټو یو غر ولاړ وي او بیا 2-3 کاله کې چې کم دی دا علاقه په دغه ګټو کې چې کم دی نو پټه شوې. دا څه وجه کیدای شي چې ګټۍ چې کم دی نو ښکاري نه، سوا د یو څو ګټو نه چې داسې لږې پرتي. نبی علیه السلام وفرمیل دا زما معجزه را، الله چې کم دی د اسمان ملایک دې ته ودرولی دي، د کم یو انسان حج چې کله قبول شي هغه ګټۍ ملایک اوچتوي بل خوا چې کم دی نو غورځوي، کومه ګټۍ چې دلته
کې پاتې را او تاسو یې نه دا د هغې خلکو حاجیانو راک د چا حج چې کوم دی نو قبول شوی نه د دې لپاره الله تعالی ملائک مختص کړي دي دا به د قیامت د ورځې پورې یو د نبی علیه الصلاة والسلام دغه معجزه ژوندی را دویمه معجزه د قرآن مجید ده چې ژوندی راک الحمدلله دنیا کې څوک دا ثبوت نشي پیش کولی چې د اول نه تر اخره پورې انسان یو بل کتاب داسې حفظ کړي او یاد کړي او بیا چې کوم دی نو دلته ودرېږي شاته په هغه پسې خلک چې کوم دی نو ودرېږي دی د کتاب د اول نه شروع کړي تر اخره پورې دا کتاب چې کوم دی نو ولولي او خطا کېږي نه دا صرف او صرف د قرآن معجزه را چې الله د دې د حفاظت ذمهواري واغسته الله په رنګ رنګ طریقې سره قرآن چې کوم دی نو محفوظ کو ځکه الله فرمیل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن موږ نازل کړی دی او موږ د دې د حفاظت ذمهواري اغستې قرآن به موږ محفوظ کو د قرآن نه مخکې الله تعالی کتابونه نازل کړو تورات زبور انجیل دی دغه شانتې الله تعالی صحیفې چې کوم دی په مختلفو انبیاو نازلې کړې وې د هغې د حفاظت ذمهواري الله نه واغستې هغه د وخت علماو خلکو ته بما استحفظوا من کتاب الله هغې خلکو ته ور وسپارل کومو خلکو ته چې الله د هغې د حفاظت ذمهواري سپارلې وه د ټولو نه اول هغې خلکو په هغې کې ترامیم شروع کړل هغه کتابونه چې کوم دی نو ګډ ورکړل د قرآن ذمهواري چونکې الله واغسته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون په دې وجه باندې الله تعالی قرآن په رنګ رنګ طریقې سره محفوظ کو د ټولو نه اعلی طریقې دا راک چې د مسلمانانو په سینو کې د حفاظ علماو په سینو کې چې کوم دی نو دننه محفوظ کو وس که دنیا چرته کې زور ولګئ چې موږ د دنیا نه چې کوم دی نو قرآن ختمول غواړو یا په قرآن کې رد و بدل کول غواړو یا قرآن کې ترمیم کول غواړو یا بعضې آیتونه داسې دي هغه زمونږ د مرضي موافق نه دي موږ یې د قرآن نه ختمول غواړو یو حرف د قرآن نه چې کوم دی نو اخوا دې خوا کولی نه شي یو دور کې چې کوم دی د هارون باچا زوی دی مامون الرشید نومېږي مامون الرشید چې کوم دی نو خپله دیره کې به د جمعې په شپه باندې علما کرام راغونډ کړل علماو ته به وي چې صرف د قبر او د آخرت د قیامت د جنت او د دوزخ بیانونه به دلته کوئ دغه تقاریر به کوئ چې د بلې هفتې پورې زما ذهن کې چې کوم دی نو د قبر او د آخرت خبرې چې کم دی نو ګرځي را ګرځي دی مامون الرشید یو پیره علما راغونډ کړل یو ناشنا کس راغی دی سټیج ته چې کم دی نو ور وخته د چې کله تقریر شروع کو ډیر فصاحت کې چې کم دی نو تقریر شروع کو کله چې تقریر ختم کو مامون الرشید په ده باندې پوه شو چې دا سړی مسلمان نه معلومیږي دا خو ټول چې کم دی نو دلایل عیسایت طرف ته وي دی چې کم دی نو زما په خیال سره مسلمان نه دی کله چې تقریر ختم شو مجلس چې کم دی نو کله برخاست کېده مامون الرشید هغه کس ته وی میلمه لګي سار شک زما ستا سره دوه ټکه خبرې دي کله چې هغه کس چې کم تقریر مزیدار کړو هغه چې کله کېناستو مامون الرشید ورته وایي ستا نه یو تپوس کوم رښتیا رښتیا خبره وکړې وایي وایه مامون الرشید سري دا راته ووایه چې ستا د تقریر نه ماته پته ولګېده چې ته مسلمان نه یې ځکه اسلام باندې تا چې کم دی اشارتن اعتراضات کول تا عیسایت طرف ته یهودیت طرف ته چې کم دی مکمل دلایل وي هغې طرف ته تا چې کم دی نو خلک رامایله کول هغه بالکل زه چې کم دی یو یهودي ما مامون الرشید ورته وي چې یاره دومره فصیح انسان کاش چې ته مسلمان وې زه تاله د خپل طرفه د اسلام دعوت در کومه ده وی چې زما پلار نیکه او مشران دا یهودو زه اسلام طرف ته چې کم دی نو نشم راغب کېری دی وایي زه بهر ته ووتم کله چې بهر ته ووتمه نو زړه کې کرل ریبل کوم چې یاره ما له خو لوی هستۍ د اسلام دعوت چې کم دی نو راکو مامون الرشید مال داسې خبره نه وه پکار ما به ورته دا ویلو چې زه پې لږ سوچ کوم راشه ما خو هغه ته دو ټوک الفاظو کې وي چې زما پلار نیکه یهودیانو زه مسلمانېدی نشم خو راشه په دې باندې لږ غور وکړه شاید که اسلام چرته کې حقي مسلمان بشم بل طرف ته به چې کم دی نو یهودیت چیک کمه نصرانیت چې کم دی نو چیک به کم د دې کتابونو موازنه به وکړمه چې په دې کې کم کتابونه صحیح زه به د هغې اتباع چې کم دی نو شروع کړم یو کال پس چې دی یو کال پس د مامون الرشید دربار ته هغه کس بیا راغی بیا چې کم دی نو پاسې تقریر وکړو اسلام باندې دلایل وي قرآن باندې چې کم دی نو دلایل وي مامون الرشید ورته یې میلمه ستانه تپوس کوم ما ته هغه پر اوسکنی کس ښکارېږي وي او وی دا راته وایي چې نن مسلمان څنګه شوې نن ستا د تقریر نه پته لګي چې ته مسلمان یې وی ستا د خوا نه چې کله رخصت شوم زه یو خطاط یم یو خوشنویس یم ما به خوشخطي چې کم دی نو لیکله زه لاړم ما د ټولو
اول تورات په خوشخطۍ کې ولیکه ما بیا انجیل ولیکه ما چې کوم دی نو قرآن ولیکه ما تورات ولیکه خو ټول مې غلط را غلط کو د دې ځای رکو هلته وړې ده د هغه ځای خبره دلته را وړې ده کله دوه خبرې چې کوم دی نو کټ کړي یو بل سره نورې خبرې پیون کړي ما تورات ټول غلط را غلط کو ما د یهودو مدرسې ته ویوړ ما د یهودو په مدرسه کې هغه توراتونه کېښودل کم چې ما په خپلو لاسو باندې لیکلي مختلف طلبا د یهودو رالل زمانه هغه تورات چې کوم دی نو واغسته وایي کتل چې دا خو ډېر خوشخطي زبردست خط کې چې کوم دی نو لیکلی شوی دی خو دا پته ورته نه لګېږي چې دا خو ده غلط کړی دی ما کتل چې اوس په کم یو کس اعتراض کوي چې میلمه را تورات خو تا ټول غلط لیکلی دی توراتونه زمانه مکمل ختم شول زه پر انتظار ناسم چې څوک به یې راواپس کړي چا هم چې کوم دی نو راواپس نه کړل څو ورځې زه انتظار کوم شاید څوک په دې کې غلطي نوټ کړي ما دا خبره تسلیم کړه تورات د غلطولو سره چې کوم دی نو عادت دی تورات هر سړي غلط کړی دی ځکه د غلطۍ احساس انسان ته چې کوم دی نو نه کېږي ما تورات خو خلکو غلط کړی دی د خپلې مرضۍ لیکلي پکې کړي دي پته ولګېده زما د غلطۍ چا ما ته چې کوم دی هغه ما ته ونه وي چې تا تورات غلط لیکلی دی ماوی یهودیت چې کوم دی نو صحیح مذهب نه دی زه رالم عیسایت تک ما انجیل راوغستو انجیل چې کله ما خوشخطۍ کې ولیکه ما انجیل کې هم ترامیم وکړل رد و بدل مې وکړه ځای په ځای مې الفاظ چې کوم دی نو غلط را غلط کړل ما ویوړ د عیسایانو مدرسې ته عیسایانو مدرسه کې طلباو زمان واغست ډېر په اعلی قیمت سره یې رانه واغست ما په دې کې چې کوم دی انتظار کو چې یاره څوک په اوس راشي ما ته وایي چې انجیل دې غلط کړی دی ما ته چا د انجیل د غلطۍ چې کوم دی څه قسمه خبر رانوړ ما ته پته ولګېده چې دا انجیل هم ټول خلکو غلط کړی دی دی هم د غلطۍ سره عادت دی د هغې نه پس ما قرآن چې کوم دی نو راواغست خو قرآن ته ما سوچ کو چې مسلمانان وایي زمونږ قرآن محفوظ دی زه چې کوم دی نو دې کې رکو نشم غلطولی زه دې کې چې کوم دی نو حروف نشم غلطولی یو ځای کې چې کوم دی نو ما یو ټکی غلط را غلط که د پیش په ځای باندې مې زبر ولیکه د زبر په ځای باندې مې پیش ولیکه زه لاړم ما هغه نسخې د مسلمانانو مدرسې ته وړې یو طالب علم زمانو نسخه واغسته ما ته ډېره زبردسته خوشخطي راک زمانې په ګران قیمت باندې واغسته کله چې هغه ماشوم هغه نسخه ویوړه دویم ماشوم چې کوم دی نو نسخه واغسته زه ګورم ماشوم واپس هغه مصحف په ترخ کې نیولی دی هغه نسخه یې په ترخ کې نیولې ده ما ته وایي کاکا خوشخطي خو ډېره زیاته ښایسته ده خو غلطیانې دي پکې ما یې په دې کې څه غلطیانې دي دا فاعل دی فاعل باندې چې کوم دی نو پیش پکارو مرفوع پکارو تا پې زبر کړی مفعول دې ته جوړ کړی هلته کې داسې چې کوم دی نو دا لفظ مفعول دی په دې باندې زبر پکارو تا چې کوم دی نو فاعل دې جوړ کړی دی پیش دې لیکلی دی هغه عیسایو ما دا کومه ژبه وایي دا خو قرآن واقعي چې کوم دی نو محفوظ دی دې کې خو څوک د زور زیر غلطي چې کوم دی نو نشي راوستی زه رالم مخکې یو جامع مسجد هغه جامع مسجد امام پسې خواله ورالم ما ورته ټوله خبره چې کوم دی نو تېره کړه ما کلمو زه مسلمان شوم د هغې نه پس مې دا عزم کو ستا د دې در نه چې کوم دی نو وتی وم تاله مې جواب درکړو نن به تا ته واقعي د زه بشارت در کوم زه مسلمان شیم د قرآن په تحقیق باندې واقعي د قرآن الله نازل کړی دی قرآن حفاظت ذمواري هم الله اخیستې را څوک نه قرآن کې زبر غلطولی شي نه زیر غلطولی شي او نه پیش غلطولی شي نمایده د الله تعالی د طرفه نبی علیه الصلاة والسلام له معجزه را او معجزه علمی معجزه را او دا معجزه به د قیامت د ورځې پورې چې کوم دی نو جاري څنګه چې د نبي علیه الصلاة والسلام په دور کې قرآن چې کوم دی نو اعلان کړو وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلک که تاسو په شک کې د هغه کتاب نه چې موږ په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نازل کړی دی نو فاتو بصورت من مثلک د دې په مثل باندې تاسو هم یو صورت چې کوم دی نو پیش کړئ قرآن نن هم هغه چیلنج موجود دی قرآن کې نه څوک تحریف چې کوم دی نو راوستی شي نه د قرآن په شان آیت چې کوم دی نو پیش کولی شي یو دور کې چې کوم دی نو حجاج ابن یوسف ته یو کس راغی هغه عیسائی پادری و عیسائی پادری د حجاج ابن یوسف دروازه وټکوله حجاج ته وایي ستا نه د یو مسلې تپوس کوم حجاج وایي د څه مسلې تپوس کې ستاسو علما چې کله منبر باندې کینی دی وایي قرآن محفوظ دی قرآن کې څوک غلطي نشي راوستی قرآن چې کوم دی نو څوک نشي غلطولی زمونږ تورات زبور انجیل ته مخکینو کتابونو ته تاسو وایي چې دا
خلکو غلط کړي دي په دې کې خلکو د خپلې مرضۍ کلمات دننه کړي د الله چې کم کلام هغې رد و بدل کړی دی دا راته ووایه ستا سره بحث او مباحثې دپاره رالمه چې تا زمونږ کتابونو ته تاسو غلط وایي یا خو زمونږ کتاب ته چې کم دی نو صحیح وایي انجیل ته هم صحیح وایي یا قرآن ته هم چې کم دی نو غلط وایي تاسو منبر باندې خپل کتاب ثابتوئ چې دې کې نه تحریف شوی دی او نه پکې کیدی شي زمونږ کتابونه چې کم دی هغه تحریف شده چې کم دی نو تاسو ګڼئ په دې زما سره بحث وکړه حجاج ابن یوسف وایي بحث به چې کم دی زه بحث تا سره بالقول نه کومه بحث تا سره چې کم دی نو بالفعل کومه وی هغه څنګه هغه دا چې ګوره ته خپل کتاب ولیکه انجیل ولیکه په هغه انجیل کې چې کم دی نو غلطیانې راوله بیا چې کم دی نو تقسیم کا که چا ستا غلطۍ تا ته ستا غلطۍ چې کم دی نو ادراک وکړو چې تا انجیل غلط کړی دی زه به ومنم چې ستا انجیل مخکې د غلطۍ نه صفا و اوس چې کم دی نو په اول ځل په دې کې غلطي راله ځکه چې کم دی نو خلکو تا ته وایي چې په دې کې غلطي راک د هغې نه پس به زه قرآن لیکم قرآن کې به زه غلطي نه راولم زه به صرف په یو ځای کې ثابت قرآن کې د زبر په ځای باندې پیش یا د پیش په ځای باندې چې کم دی نو زیر لګومه بیا به چې کم دی نو زه ګورم چې زما غلطي ما ته خلک ښیي که ستا غلطي چې کم دی نو تا ته خلک ښیي بحث مباحثې ته هېڅ ضرورت نشته ته چې کم دی نو تا ته یو کاله پورې مهلت دی هغه پادري چې کم دی نو اناجیل ولیکل انجیلونه یې ولیکل چاپېره معاشره کې چې کم دی نو خواره کړل آیتونه یې د منځ نه ختم کړل رکوګانې د یو ځای نه بل ځای ته ګډې وډې کړې بیا چې کله انجیلونه دا دنیا کې تقسیم کړل کال تیر شو حجاج ابن یوسف تپوس کوي ستا په اناجیلو کې چا تا ته غلطي ستا وخواک وی نه د اوسه پورې یو هم رانغې حجاج وایي اوس ګوره زما د قرآن نسخو ته اوس په پته ولګي زما قرآن محفوظ دی که ستا انجیل چې کم دی نو محفوظ دی حجاج ابن یوسف وایي زه ناست یم انګوش به دندان یم ربه د کم ځای نه غلطي زه راولم قرآن کې کم ځای کې زه غلطي جوړه کوه چې خلک چې کم دی زما پرې غلطۍ باندې خبرېږي او که نه خبرېږي زه لاړم 14مې سپارې پورې قرآن باندې چې کم دی نو نظر ګرځوم الله تعالی 14مه سپاره کې د موسی علیه الصلاة والسلام او د حضرت خضر علیه الصلاة والسلام واقعه بیانوي هلته کې چې کم دی الله فرمایي موسی علیه الصلاة والسلام خضر علیه الصلاة والسلام رالل یوې علاقې ته فابو ان یضیفوهما دې چې کم د علاقې نه ډوډۍ طلب کړه خوراک طلب کو فابو ان یضیفوهما هغې خلکو انطاکیه علاقې والا چې کم دی انکار وکړو چې د دې دواړو میلمستیا وکړي حجاج ابن یوسف وایي زه دا خبره بدل ته راسې بدله کړم فابو په ځای باندې به د باد لاندې نه ټکې وران کړم د پاسه په هغې باندې دوه ټکي چې کم دی نو ولیکم معنه به دا شي چې فاتو ان یضیفوهما دیولی میلمستیا او ډوډۍ چې کم دی نو راوړه حجاج وایي د باندې مې ټکې وران کړو له پاسه مې په دوه ټکې ولیکل فابونه مې فاتو چې کم دی نو جوړ کو ما د قرآن هغه نسخې چې کم دی نو کله تقسیم کړې ما د شپې تقسیم کړې سحر وختي چې کم دی د مونځ ټیم و کله چې ما مونځ وکړو زه کور ته رالم چې ګورم یو قاري دی ورسره خپل مقتدیان چې کم دی نو رالل زما کوڅه کې زما دروازه وټکوله زه چې کله بهر ته ووتم حجاج ابن یوسف هغه سړی دی یو وخت باندې چې کم دی نو 1,20,000 کسان یې شهیدان کړي دي 1,20,000 کسان هغې کې لولو چې کم دی نو صحابه لولو تابعین د چې کم دی نو شهیدان کړي دي هغه حجاج وایي زما زندګۍ کې چا ما ته په سترګو کې سترګې نه وې راچولې نن چې د قرآن مسله راله یو معمولي قاري دی یو کم عمر والا قاري دی ما ته سترګو کې سترګې راواچولې ما ته وایي حجاج د یو خبرې صفایي راکا د یو خبرې چې کم دی نو صفایي وکړه ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه سري تا د قرآن نسخې لیکلي دي تا د فابو په ځای باندې فاتو لیکلی دی دا راته وایي ستا نه غلطي شي چې معاف دې کو حجاج کتا قصدن دا کار کړی چې د قرآن بدل درنوالو ما ورته قاري صاحب حوصله وکړه حوصله وکړه مبارک شاک ما د یو عیسائی پادري سره چې کم دی دا مناظره یې ښودې وه چې ستا انجیل چې کم دی نو غلط دی هغه زما قرآن ته چې کم دی نو غلط وی یو کال کې د هغو خلکو چې کم دی عیسایانو هغه انجیل کې غلطي رانوسته الحمدلله ما بېګا نسخې چې کم دی نو تقسیم کړې یوه شپه کې تا قرآن چې کم دی نو وکته زما غلطي دې په هغې باندې چې کم دی نو نوټ کړه ما قرآن محفوظ کتاب دی الحمدلله بیٹک په بیٹک باندې چې کم دی نو نن بیان کړی شو جماعت په جماعت باندې بیان کړی شو دنیا کې یو کتاب بل داسې نشته چې مکمل د اول نه تر اخره پورې خلک چې کم دی نو هغه محفوظ کې سینه کې چې کم دی نو دا کیري هغه صرف او صرف چې کم دی نو یو قرآن دی چې معجزه قرآن محفوظ دی زه راځم اصل خبرې ته قرآن خو تاسو منئ چې محفوظ دی زه یو منم چې محفوظ دی خو د دې محفوظ سره ځان محفوظ کول چې کم دی نو پکار دی یو انسان دی هغه ته
ته خطره ده هلکه زمونږ علاقې طرف ته راشه هغه محفوظ علاقه ده مطلب دا دی چې هغه محفوظ ته راشه ته به هم چې کوم دی نو محفوظ شي ما قرآن محفوظ دی مسلمانه سینې سره چې کوم دی نو ولګوه یوازې دا نه چې قاري صاحب تلاوت کو تا چې کوم دی نو سیما وکړه نور چې کوم دی د قرآن مکمل د نورو تراو پورې چوټي شوه نه قرآن چې کوم دی سینه پورې ولګوه قرآن چې کوم دی نو زده کوه هم قرآن عملي جامه قرآن چې کوم دی عملي طور په خپل شپږ پوټه بدن کې هم راوله خپل غم خاري کې هم دا قرآن راوله قرآن منور دی محفوظ دی تا به ځان سره چې کوم دی نو دا محفوظ کی او انسان څنګه محفوظ کوي یو دور کې هندوستان کې یو پادری چې کوم دی نو راغی پادری په یو لاس کې چې کوم دی نو انجیل دی په بل لاس کې قرآن مجید نیولی دی راغې بهر خلک داسې وی خلکو دا یو شاړ کور دی دې ته راغونډ شئ تاسو ته لږ ساعت دپاره خبره کول غواړم خلک راغونډ شول وی سري وی ما د ځان سره دا لرګي راوړي دي دا لرګي به زه بلوم دی له به زه اور ورکومه ما سره په یو لاس کې ما انجیل نیولی ما په بل لاس کې قرآن نیولی دی تاسو علما چې کله په منبر باندې کینی تاسو ته وایي انجیل غلط شوی دی قرآن چې کوم دی نو دا صحیح کتاب دی د قرآن اتباع وکئ قرآن حق کتاب دی نن به زه تاسو ته بالفعل دا ښیمه چې زمونږ انجیل حق دی او که ستاسو قرآن چې کوم دی نو حق دی زه به دا دړې او دا لرګي اوس بلومه دې ته به انجیل هم وراچوم دې ته به قرآن هم وراچوم کم یو کې وسوځېده هغه به چې کوم دی نو غلطي کم یو محفوظ شو د سوځېدو نه هغه چې کوم دی نو دا به حقي پادري چې کوم دی نو خلکو ته وې زه داسې وکم ستاسو اجازت دی د هغې وخت مسلمانانو کې شعور و تمیز و پکې سوچ و پکې هغه وایي نه لږ صبر وکړه ستا په دې کار کې چې کوم دی نو څه نه څه شیطاني به موږ د خپل عالم سره چې کوم دی نو مشوره کو شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل یو زمونږ د دور خلک دی زمونږ د دور خلکو باندې داسې چېرته غلطې عقیدې او نظریې والا سړی پېښ شي موږ کوشش دا کوو چې په خپله جواب ورکو که په خپله جواب ورنکو د هغه په ښکار کې چې کوم دی نو ښکار شو الټه چې کوم دی نو د هغه معتقد شو داسې کار چرته مه کوئ علماو ته رجوع کوئ دا سړی دا خبرې کوي د ده دا خبرې حق دی او که حق نه دي نن سبا خلک د مختلفو ښکاریانو شکار شول چا تراوی په ښکته راکمې کړې چا ویتر په ښکته باندې راکم کړل چا چې کوم دی نو د رجوع سره لبې وکړې بهر کې علماو ته رجوع کوئ شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه پسې خلک ورالل دلته یو پادري راغلی کور کې چې کوم دی نو دړې د ځان سره راوړي لرګي راوړي یو لاس کې انجیل نیولی بل لاس کې چې کوم دی نو قرآن نیولی دی وایي زه اور بلومه قرآن به هم وراچوم انجیل به هم چې کوم دی نو وراچوم کم یو چې وسوځېد هغه به باطلي کم یو چې کوم دی سوځېدو نه پاتې شو دا په حق باندې شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه راغی پادري ته وایي ته څه وی نن به زه خلکو ته ستاسو دروغ ثابتوم چې قرآن محفوظ دی زه به خپل د انجیل حقانیت ثابتوم چې زما انجیل محفوظ دی غلط نه دی نن به زه وراچوم قرآن هم ورته نن به زه وراچوم انجیل هم ورته نن به ګورم چې کم یو سوځي کم یو چې کم دی نو د سوځېدو نه بچ پاتې کېږي شاه عبدالعظیم محدث دهلوي رحمت الله علیه وایي راکه زما قرآن ماله زه به یې په خپله سینه پورې ونسم ته خپل انجیل په سینه پورې ونسه اور به چې کوم دی نو دواړه بل کو دی اور ته ته هم ورودانګه دی اور ته به زه هم ورودانګم که زه وسوځېرم زه به باطل یم که ته وسوځېرې ته به باطلې پادري وایي داسې خو نه کوم زه خو اور ته نه دانګم نه تا اور ته چې کوم دی نو وردانګومه صرف قرآن او انجیل چې کوم دی نو دا به وراچو هغه شاه عبدالعظیم محدث دهلوي وایي دا د خپل کتاب سره وفا نه ده کته به خپل کتاب باندې عاشق د اور ته به سره د خپل کتاب وردانګې زه په خپل قرآن باندې عاشق یم زه به اور ته چې کوم دی د قرآن سره وردانګم خلکو ته وایي دی زما سره په دې باندې تیار کوي پادري چې کوم دی نو بالاخره کې اقرار وکړو ما د خپل انجیل نه راسې مساله تاو کړې وه چې په هغې باندې اور اثر نه کوو قرآن نه ما مساله نه وه تاو کړې خو شاه صاحب په تارې الله رحم وکړي تا زه په داسې دام کې راګیر کړم په الله قسم که نن ما اور ته د انجیل سره وردنګلی وې تا قرآن سره چې کوم دی نو اور ته وردنګلی وې هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام په اور کې بچ پاتې کړی ما ته پته چې قرآن حق دی ما صرف خلک دوکه کول هغه ذات چې ابراهیم علیه السلام دی اور کې چې کوم دی نو نجات ورکړی هغه رب نن تر قرآن سره په اور کې بچ پاتې کولی زه د انجیل سره چې کوم دی نو سکروټه کولم د هغې نه ښه خبره دا وه زه خپل شکست چې کوم دی نو تسلیم کم واقعي د موږ انجیل غلط کړی ستاسو قرآن چې کوم دی نو محفوظ کتاب دی ټول وایي الحمدلله قرآن محفوظ کتاب
نه چا مخکې غلطي راوستې را نه چې کوم دی نو غلطي به راولي ما مسلمانه محفوظ او حق کتاب دی قرآن ته شا کوم قرآن له په خپل شپه ورځ کې چې کوم دی نو لږ ټیم ورکا صرف روژه کې نه ګورې ټول عمر چې کوم دی قرآن له چې کوم دی په خپل شپږ پټه بدن کې ځای ورکا خپل غم او ښادۍ کې چې کوم دی نو ځای ورکا یو کتاب کې ما یو واقعه هغه چې کوم دی نو پړاوله لیدله پاکستان کې چې رړندو سکول چا ایجاد کړی دی هغې کس خپل یو واقعه چې کوم دی نو لیکلې ده زه یو دور کې چې کوم دی امریکا کې سبق وایم یوه یونیورسټۍ کې هغه دور کې پاکستاني زه زمونږ هندوستان علاقې را بری صغیر والا خلک امریکا کې ډېر زیات نه هغه دور کې وایي ما چې کوم دی نو هلته تعلیم حاصلو زمونږ کالج کې چې کوم دی نو استادانو به اکثر زمونږ پاکستاني خوراکونه ډېر زیات خوښول ما به د چوټۍ په شپه باندې استادان راغونډ کړل یو پیره چې کوم دی هغه یونیورسټۍ کې کومه لایبرري ده لویه لایبرري ده هغې باندې کم چوکیدار دی ما چوکیدار ته وي چې زه استادان بېګاله راغونډوم نن ته هم راشې زما به میلمه کله چې چوکیدار راغی خوراک مراک کوش استادان رخصت شول هغه چوکیدار زما سره ناستی ما د هغه نه تپوس وکړو چې زه خو ډېر وخت دلته کې ما تېر که په دې لایبرري باندې ستا ډیوټي را دلته سره تو څومره وخت نه چې کم دی نو ستا ډیوټي را هغه ما ته دا وی جواب کې زما ډیوټي په مخکینۍ زړه لایبرري باندې وه کومه چې سوي وه ما یې ښه دلته بله لایبرري هم وه ما ته یو عجیبه قصه چې کم دی نو بیان کړه ما ته یې ولې تا ته پته نشته ما یې نه مسلمانان خو خبر دي مسلمان له خو د دې نه ځان خبرول پکار دي ما ته خو پته نشته وی د دې نه اخوا زړه لایبرري وه هغې کې د دنیا چې کم دی نو نادر کتابونه ناشنا ناشنا کتابونه دنیا کې چې به کوم ځای کې کتاب چې کم دی نه میلاوېدو هغه به دلته موږ سره چې کم دی نو موجود خلکو به دا نسخه ویوړه ځان له به یې چاپ کړې واپس به یې چې کم دی نو هغه نسخه موږ ته راوړه هغې کې یوه ورځ اور ولګېد خو تر اوسه پورې دا پته نه لګېد دې کې اور څنګه ولګېد یو طالب علم و زموږ سره کله چې په دې کې اور ولګېد بالکل لوګي شول روز چې کم دی نو اور په بره باندې خور شو مکمل کتابونو اور واغستو یو طالب علم و زموږ سره ډېر چالاک و هغه وایي زه اور پرې لمبه ور غوټه کېږم په دې لوګو کې چې کم دی نو ور غوټه کېږم که زما په لاس باندې یو کتاب راغی دا خو قیمتي کتابونه دي بل ځای نه میلاویږي یو کتاب هم چې بچ کمه نو لوی غنیمت دی مونږ ورته وی قلار شو وبسوځي لوګي به خراب که خو نه زه ورځم ور غوټه کېږم زه به چې کم دی لوګو کې لاس داسې ږم کیدای شي یو کتاب په لاس باندې راشي هغه طالب علم چې کله ور غوټه شو په لوګو کې په اور باندې ور غوټه شو یو کتاب یې بهر ته راویستو د هغه سترګې لوګو خرابې کړي دي یختې ورله سوځولې دي دې خوا کېناست راسې سترګې یې نیولې دي کتاب یې دې خوا وغورځو منګه کتاب ما راوچت کما چې را کم کتاب دی ما چې وکتل د مسلمانانو قرآن موږ سره ثابته لایبرري کې یو قرآن موجود و زه په دې خبره تر اوسه پورې نه یم پوه چې دا قرآن خو ما لاندې داسې ځای کې ایښودی و که لایبرري کې اور هم نه نه د چا په لاسو باندې دا ورته نه چې کوم دی نو دا چاته معلوم و چې دومره لوګو کې څنګه د ده لاس ورسېږي قرآن مکمل محفوظ چې کوم دی نو بهر ته راویستو نور کتابونه مکمل طور باندې رشول ما هغه قرآن نن هم نسخه کې موجود کړی دی نن ما شیشه کې بند کړی راشه لایبرري نوي کې اوچته خانه کې چې کوم دی هغه طالب علم وایي لپاسې شیشه کې چې کوم دی نو ایښودی و لپاسې پې لیکلي و انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله فرمایي قرآن ما نازل کړی دی د حفاظت ذمهواري هم ما اخیستې را الحمدلله محفوظ کتاب دی موږ ته فخر دی په داسې کتاب باندې موږ یو کتاب داسې دنیا کې نشته دنیا چې کوم دی په دې کتاب پسې وسې کړي دي یو دور کې چې کوم دی نو تاتاریان رالل قرآن باندې پابندي چې کوم دی نو ولګوله او دا هم وي که د چا د کور سره د عربۍ یو پرزه هم میلاو شو د هغه ګوتې چې کوم دی نو دا به کټ کېږي زمونږ د علاقه کې چې کوم دی حالات خراب شول یو به یو تقارو شکایت پې کو بل به په بل باندې چې کوم دی نو شکایت کو خلکو خپلې دشمنۍ استې همدغه شان تاتاریانو چې قرآن باندې پابندي ولګوله زما به تا تقارو د عربۍ پرزه به مې ولیکله ستا د کور سره مې وغورځوله بیا چې به سبا خلک رالل غلی غونته به یې شکایت وکړو لاړ شه دې کور کې د قرآن طالب علم معلومیږي د عربۍ پرزه چې کوم دی نو پراته راک خلک به یې پانسي کړل ګوتې به یې د هغه نه چې کوم دی نو کټ کړې ډېر کلونو پورې چې کوم دی قرآن باندې بالکل پابندي وه چې قرآن به چې کوم دی نو څوک نه وایي خلک د قرآن حافظانو به ځان له چې کوم دی مشین د کپړو ګنډلو دا چې کوم دی نو یخودی ملګري طلبا به ورسره ناسو چاپېره مشینان به ورسره دا به یې خلکو ته ظاهرولک چې موږ چې کوم دی نو درزیتوب 40
زده کو یو آیت په ورته زبانی چې کم دی نو حفظ کو مخامخ قرآن خو چا نه ولیدلی پاڼو کې قرآن خو موجود نه و کله چې د قرآن پابندي د هغې علاقې نه دا اوچته کړې شوه بیا چې کم دی هلته کې یوه اکیډمي قایم شوه چې دې کې د استادانو ضرورت دی که چېرته په دې علاقه کې راسې د قرآن حافظي خپل درخواستونه چې کم دی نو جمع کوي حکومت هم دا معلوموله چې غلا کې خو چا د قرآن حفظ نه دی کړی په یو ټیم باندې 18,000 چې کم دی نو درخواستونه جمع شول چې زه د دې مستحق یم زه د قرآن بهترین قاري یم دنیا انګوش بدندان وه چې دلته خو د عربۍ په پرزه باندې چې کم دی نو سړی پانسي کېده دا دومره حفاظ او قرا د کم ځای نه رالل پته ولګېده قرآن محفوظ کتاب دی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یو دور کې تاتاریانو زور ولګو بل دور کې چې کم دی نو انګریز راغی بری صغیر باندې او هغه بری صغیر کې چې کله انګریز مسلمانانو باندې ظلم او ستم شروع کو او دا پته ورته ولګېده چې مسلمان کو خو ایماني جرأت او غیرت پروت دی خپل مبصرین راوغوښتل موږ ته یو څو تجزیې مخکې کوي موږ د مسلمان جرأت او غیرت ختمول غواړو هغه ورته یو څو تجزیې وکړې یوه پکې دا وه چې د مسلمان د لاسه قرآن والی د مسلمان نه د قرآن استادان علما چې کم دی نو ختم کوي تاریخ ګواه دی 18,000 علما د دهلي نه واله پېښوره پورې جي ټي روډ په غاړه باندې چې څومره ونې وې هغې ته علما الټه راویزان کړو یو وخت باندې 18,000 علما شهیدان کړل بیا قرآن باندې چې کم دی وایسراهین شروع وکړه چې زه د مسلمان د لاسو نه قرآن چې کم دی نو ختموم دا خو ورته پته نه وه قرآن هغه کتاب دی الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منګه دا قرآن نازل کړی منګه د حفاظت ذمهواري اخیستې ده قرآن باندې شروع کړه خپل کسان چې کم دی نو منتخب کړل تنخواګانې وله مقرر کړې قرآن د جوماتونو نه هم راوړی مدرسو نه هم راوړی کورونو سروې شروع شو قرآنونه چې کم دی نو غونډول شروع شو دکانونو کې چې کم دی نو چیکینګ شروع شو قرآنونه یې راغونډول کله چې 3 لکه نسخې د قرآن راغونډې شوې سمندر هغه اوبه چې کم دی نو ګواري سمندر ته هغه نسخې ور واچولې چا د وایسراهیل نه تپوس وکړو دا څه کې د مسلمان د لاس نه قرآن ختموم څنګه به یې ختم کې الله خو د حفاظت ذمهواري په خپله باندې اخیستې ده وی داسې ختمومه کورونه به خالي شي جوماتونه مدرسې دکانونه به خالي شي خود به قرآن چې کم دی نو ختم شي د 6 کالو ماشوم یې ورله راوست د قرآن حافظ یې ورله راوست مخامخ یې ورته ودروک د ده په سینه کې دننه د ده په معمولي یو چټاکۍ زړه باندې قرآن د پاسه لیک دی وایسراهین وایي دا خو زه نه منم قرآن یې کولاو کو مخکې تر اړه و پاڼه د ده نه تپوس کوه وایسراهین وایي بچی وایک ما 8مه سپاره راړولې ده ماشوم شروع کړه لا یحب الله الجهر بالسوء یوه رکو وایي وایسراهین وایي ما 15مه سپاره راړولې ده سبحان الذي اسرا بعبده ثابت رکو وایي وایسراهین وایي ما 20مه سپاره راړولې ده ومن یقنط منکم ثابت رکو وایي وایسراهین قرآن بند کو ماشومه تومزه عالم توی تومزه ما چې څومره خلک په تنخوا باندې مقرر کړي راشي خپلې زړې تنخواګانې والی قرآن د دنیا نه ختمیږي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ذکر پاڼو نه قرآن ختم کم دري ماشومانو د سینو نه به څوک قرآن ختموي نن الحمدلله هغه کتاب الله موږ ته را نصیب کړی دی ما قرآن محفوظ دی د قرآن په ذریعې سره خپل حفاظت چې کم دی نو دا وکوي د قرآن په ذریعې سره حفاظت به څنګه راځي قرآن یو وفادار کتاب دی دنیا کې که تاسو وفادار ملګری ګورئ نو بل یو ملګري کې دومره وفا به نه وي څومره چې پر یو قرآن کې وفا راک دا دنیا کې هم د انسان سره انسان له عزت ورکوي انسان له مراتب چې کم دی نو ورکوي تاسو صحابو باندې لږ نظر وګرځوئ عمر فاروق ته وګورئ دې خوا چې کم دی حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وګورئ بلکې بلال حبشي ته وګورئ د قرآن نه مخکې څنګه او د قرآن نه وروسته چې کم دی نو څنګه الله کم عزتونه ورکړل ځکه نن په منبر باندې وایم چې عمر دا کار وکړو شاهد هلته یو 2-3 کالو ماشوم چې کم دی نو پاسي مفتي صاحب عمر خو ستا د تره زوی خو نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایا تا خو د عمر نوم داسې په توهین سره چې کم دی نو واغست ما دا مرتبې چا ورکړې چې د ماشوم په زړه کې هم د هغه چې کم دی نو قدر او منزلت ور وغورځوک دا قرآن کله په سینه پورې ونیو که نه هغه خلک ته د قرآن نه مخکې وګورئ بلال حبشي رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي کې ناست دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ خلکو د بلال حبشي چې کم دی نو واده نشته زه بلال رضی الله تعالی عنه واده کول غواړم تاسو کې داسې څوک شته چې بلال الله د خپل کور چې کم دی نو واده وکړي لولو کبار کسان پاسیرل لولو صحابه پاسیرل خلک د مکې د مدینې لولو رؤسا چې کم دی نو پاسیرل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله دا سعادت ما تر وبخه بل به یا رسول الله دا سعادت ما تر وبخه بل یا رسول الله زت زوم جوړ
جوړوما بل وی یا رسول الله زه تې اوښې جوړوما بلال حبشي رضی الله تعالی عنه په ډک ډک وژړل نبي علیه الصلاة والسلام ورته بلاله دا خو د خندا مقام دی د جړا خو نه دی ته خاندې ولې نه چې جاړې دا لولوی سټې دي د دې مدینې لولوی چې کوم دی نو کسان دي لولوی اشخاص دي په تا باندې جنګ کوي بلال رضی الله تعالی عنه زما یو ذهن چې کوم دی پخوا د ورته لاړ کله چې ما قرآن په سینه پورې نه ونیولې ځکه ما له جړا چې کوم دی نو رالک هغه دور و زه چې کوم دی د یوې ښځې سره چې کوم دی غلام یم هغه زنانه ماته وی بلال حبشي نن زما میلمانه را روان دي میلمنو له به ته چې کوم دی نو پخلی تیارې بیا به درستخان خور کې په هغې باندې به د پاسه هغو ته اوبه ور واچې کله چې میلمانه رالل ما پخلی تیار که ما درستخان خور که ما کوزه وغیره کې اوبه راواغستې زه میلمنو ته ور واچوم چې لاس وینځي میلمنو زما شکل ته وکتل زما مخ ته وکتل زه یو حبشي وم تک تور وم زما نه نفرت وکړو داسې وکتل کوزه کېده او موږ به په خپله باندې لاسونه وینځو زه ډېر زیات زما زړه چې کوم دی نو مات شو ربه زه خو ستا بنده یم دې زما نه کرکه وکړه زه هم هغه بلال یم حبشي یم هم هغه غلام یم زما رنګ هم هغه دی نه دی بدل شوی خو قرآن چې کوم دی په هغه دور کې ما سینه پورې نه ونیولې نن چې ما قرآن په سینه پورې ونیو قرآن ماله دا مراتب راکړل چې نن لولو خلک د قریشو چې کوم دی په ما باندې جنګ کوي یو عزت زوم جوړوم بل عزت اوښې جوړوم دا د قرآن چې کوم دی نو برکات دي په دې وجه قرآن محفوظ کتاب وفادار کتاب دی دنیا کې هم عزت درکوي خبر کې هم چې کوم دی نو انسان له عزت ورکوي د یو واقعیت دوه بیانوم خبره ختمومه شاید تاسو هم ستړی زه هم بیماري مرۍ مې خرابه ده یو دور کې چې کوم دی دریای گنگا کې سیلاب راغی سیلاب باران ډېر زیاتو شو دریای گنگا راووته د قرآن وفاداري تاسو ته بیانومه چې دنیا کوم عزتونه ورکړي دي اوس هم هغه قرآن دی محفوظ دی بدل نه دی کم قرآن چې عزت بلال حبشي له ورکړی هغه نن تاله هم عزت درکولی شي مسلمانه خو بلال حبشي په سینه پورې نیولی و تا قرآن ته چې کم دی نو شا کړې ده دریای گنگا راووته خلکو کورونه خالي کړل چې یاره دا خو اوبه رالې دا کورونه چې کم دی نو دا به ډوب کېږي خلک وختل یوې غونډۍ ته یو زوړ قبرستان دی د علاقې هغه قبرستان ته اوبه رالې دا قبرستان د علاقه رو چې کم دی نو سټي دا قبرونه ورانوي دوه قبرونه د یو بل سره لګېدلي دي هغه دواړه قبرونه چې کوم دی نو د اوبو وسټل دوه مړي د هغې نه راپورته شول خلک وایي موږ د له پاسه غونډۍ نه هغه مړي سیکو چپو کې را دواړه غبرګ داسې روان دي بلکل سپیل کپنونه یې دي تیزه چپه چې کوم دی نو راشي په کار دا و چې را لاشونه د یو بل نه جدا شي بیا هم نه جدا کېږي لکه یو بل پورې چې کپنونه څنګه ګنډلي داسې روان دي بیا چې کوم دی یوه ډېرکۍ د داسې اوبو په منځ کې یو چپه راله دواړه لاشونه هغې ته بر ور سواره کړل کله چې اوبه ختمې شوې دریاب چې کله ښکته کېناستو خلک وایي موږ ورالو کورونو ته موږ هغه غونډۍ ته ورالو چې دا دواړه لاشونه د چاري موږ دواړه لاشونه کولاو کړل بلکل نوجوانان دي سنت مبارکې چې کوم دی په مخ باندې ولاړ دي واجب په مخ باندې ولاړ دي او بلکل شرع مطابق چې کوم دی د هغو جسمونه دي بلکل کفنونه هم رو دي جسمونه هم چې کوم دی نو رو دي د علاقې مشران راغونډ شول چې دا خو زموږ د علاقې خلک نه دی ځکه زموږ د قبرستان کې چې کم مړي دفن دي موږ یې پیژنو دا خو څوک ناشنا دي او بل طرف ته را چې زموږ د قبرستان نه راوتي دي نو دا خو د بهر نه چا راوړي نه دي او بلکل تازه دي په دې سوچ کې دي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه خواله ورالل هغه ته یې مسلې تذکره وکړه چې داسې کار شوی دی رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي دواړه لاشونه راوړئ هلته کې دوه رکعاته نفل وکړل مراقبه شو رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه الله ورته کشف په ذریعې سره چې کوم دی نو وی رشید احمد دا د دې خلکو د دور سړي نری دا پخواني دور کې دي خو دیو په دې باندې اریان دي د دیو کفنونه هم رو دي د دیو بدنونه هم رو دي ځکه دا د قرآن حافظان دي قرآن ها وفادار کتاب دی دنیا کوم عزت درکوي قبر کې هم ستا لاش چې کوم دی نو خرابېدو له نه ورکوي هلته هم ستا چې کوم دی نو وفادار ملګری په هغه ځای کې هم ستا نه جدا کېږي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وایي ربا زه د یو ته ګورم چې د ده دا کفن لږ غونته زیړ شوی دی او د بل دا کفن ګورم دا تک سپین دی چې دا څه وجه الله ورته کشف ذریعې سره فرمایي رشید احمد دا ځکه چې د کم دا کفن لږ غونته کې زیړ دی دا هم د قرآن حافظ دا بل هم قرآن حافظ د یو استاد نه چې کوم دی نو حفظونه کړي یو ځای به ګرځېدل مړه هم یو ځای د دیو لاشونه چې کوم دی په مړینې هم د یو بل نه جدا نه شول خو د کم یو کس کفن چې دا تک سپین دی نه دی زیړ شوی د چې به په یادو هم تلاوت کوو اودس پې ورله کوو دی بل چې به په یادو باندې تلاوت کوو د اودس ضرورت په ونه ځکه قرآن خو د په لاس کې راغسته نه نو بیا اودس به
هم په یادو باندې تلاوت کو نو ذکر د پر کفن باندې لکونته کې زیړواله راغله د بل کفن چې کم دی نو دا تک سپین دی بهر کیف ما قرآن محفوظ کتاب دی الله دنیا کې محفوظ کړي کم یو انسان چې سینه پورې ونسی هغه دنیا کې محفوظي قبر کې هم چې کم دی نو محفوظي او بیا قبر نه چې دا انسان کله پورته شي دغه قرآن د انسان سره میدان محشر کې ور سره تاسو په ځای اعمال وغیرہ کې بار بار چې کم دی نو اوریدلی خصوصا سورې ملک په د رب سره جګړه کوي سفارش په قرآن چې کم دی نو کوي دوه سیزونه د قیامت پر سفارش کوي یو روزه او بل چې کم دی نو قرآن دی دا وفادار کتاب در سره التهمي تر دې پورې چې دغه سورې ملک الله ته فرمایي اے ربا یا مار خپل کلام نه میټاو کا یا مې د دې انسان سره جهنم ته ورواچوه الله فرمایي سورې ملک تبارک الذي نری د قرآن نه میټاوم ختموم دی نری جهنم ته ورشوم زستا سفارش منظور شو د انسان چې کم دی نو جنت ته بوزه قرآن تاسو چې اتراو کې ولاړ وئ اول نه تر اخره پورې تاسو قرآن واورېده سټیم برات تراوی ختم شوي تاسو کې به سپینګیري ضعفا کسانو تاسو کې به نوجوانانو خو د مختلفو بیمارو سره به مخو ډیر تکلیف سره چې کم دی نو دا به ولاړو همدغه قرآن به انشاءالله میدان محشر کې هم ستاسو سره قبر کې به هم ستاسو سره هلته به تر هغه وخته پورې ستاسو ملګری تر دې پورې تاسو جنت ته نه رسولي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي روژه به رامخکې شي چې ربه دا انسان ما د لوږې او تندې په حالت کې چې کم دی د خوراک څښاک نه منع کړو زما سفارش منظور کړه انسان جنت ته بوزه قرآن به وایي ربه د ماره شپې د خوب نه چې کم دی نو دی پاتې کړو د باندې ما خوب ناروا کړو زما تلاوت پې کو زه به اورېدم زما سفارش منظور کا الله به روجې ته وایي ستا سفارش هم قبول قرآن ته به وایي ستا سفارش هم قبول دی بیا جنت ته قرآن داسې وفادار کتاب دی نو انشاءالله د رمضان مبارک میاشت په ختمېدو باندې را اخوا به بل ختم نه کیږي تاسو چې کم دی نو ختم وکړه الحمدلله خو د دې نه اخوا به هم قرآن له چوټي نه ورکوئ صحیح ده قرآن له چې کم دی شپه ورځ کې سحر مانځه پسې بل ټیم چې کم دی قرآن له لږ ټیم ورکوئ پاو ساعت یا پاو سبق یا نیمه سپاره یا سپاره څومره هم چې ستاسو نه کیدی شي او بل دا چې ستاسو د جوماتونو کې الحمدلله علما دي د قرآن مجید درسونه کیږي قرآن چې کم دی نو الله تعالی زده کړه ډېره زیات اسانه کړه مخکې به پسې خلک لرې لرې تلل اوس چې کم دی نو کورونو له علما راورسېدل ځای په ځای بیانېږي قرآن یې زده کړې د ترجمې سره چې زما رب ما ته په دې کلام کې څه پیغام رالیږلی دی د دې مقصد داسې دی لکه ستاسو یو ورور یا پلار یا زوی چېرته کې خط راولېږي سړی په هغې باندې د کافرو ګولۍ پې ولګي عطر پې ولګوي بشترو کې کیري چې دا زما د بچي خط دی د دې نه هېڅ څه فایده نشته بلکې دا خط چې کم دی نو ته راواله زما بچي ما ته څه پیغام او میسیج رالیږلی که ته نه پوهېږي یو تعلیم یافته دی سره ما ته پړاو که زما بچی ما ته څه وایي قرآن چې کم دی نو په خپله باندې دلته هم وګوره قرآن چې کم دی علماو نه یې زده که دغه شان چې کم دی نو نورو خلکو ته یې خور کوي او د هغې سره سره خپل بچي هم چې کم دی دا قرآن مجید حفاظ جوړ کوي قرآن ته چې کم دی نو دا کېروئ بهر کیف نن سبا د فتنې دور دی خلک چې کم دی د دین په جامه کې خلک شکار کوي او مختلفو غلطو عقیدو والا چې کم دی نو راووتل یو اتڼ جوړ دی نیټ باندې ګورې روزانه نوې نوې عقیدې مارکیټ ته راځي او څه نه څه خلک د هغې چې کم دی نو پیروي کوي دا ولې که موږ تاسو په خپله په قرآن باندې پوه وې بیا موږ نه ښکار کېدو خو موږ ځان د قرآن نه ړوند کړی دی هم په دغه جامه کې خلک راځي او مختلف خلک چې کم دی حربې په موږ استعمالوي بهر کې قرآن نه په خپل هم ځان ړوند مه پاتې کوئ او خپل بچي هم په قرآن سره منور کوي الله تعالی دې د قرآن مجید داسې جشنونه همیشه دپاره دلته ساتي زموږ بچي زموږ کورونه زموږ د علاقې الله تعالی د قرآن پر علومو سره داسې دعوانا ان الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي